نو اوس موږ په زور دا مطالبه کوو د خپلو ادارو نه، د خپلو مشرانو نه، د خپلو واکدارانو نه، که ستاسو مشران یو زموږ باندې حق دی، نو زموږ د غریبانو هم په تاسو حق دی چې زموږ اواز په تاسو اوچتوئ. موږ له زموږ بل څوک نشي اواز نشي اوچتولی. زما ټولې لوریانې دي، زما د مرستې څوک نشته. که هر مشر دی، که د سوات دی، که د پېښور دی، که د اسلام آباد دی، د وزیر اعظم پورې د خدای په خاطر باندې په دې ماشومانو باندې رحم کوي. دا بېوسه شو، دا یتیمانان شو، دا عاجزه ده، دا زما لور سرتوره شوه، دا په 23 سال عمر کې کونډه شوه، په 24-25 سال کې هغه هلک په تنکۍ ځوانۍ کې لاړ. نو زه خپلو ادارو نه دا مطالبه کوم، د هغه خپلو ادارو نه دا مطالبه کوم چې د خدای په خاطر باندې زموږ مرسته وکړئ او زموږ له انصاف راکړئ. تاسو موږ له انصاف نه راکوئ نو موږ به چا پسې لاړ شو؟ اخر موږ ته بل د انصاف ځای نه ملي. یو د الله در دی، پوه شوې، او د الله د در نه وروسته ستاسو در دی. نو زه تاسو ته سوال کوم، منت کوم چې موږ له انصاف راکړئ. دې ماشومانانو سره ظلم شوی دی، دا یتیمانان شو، دا بېوسه شو، دا د نن نه مخکې دا کروپتیان یادېده، نن دا هېڅ نه دی جزان. د دوی هر څه هرهم درهم شو، هر څه ختم شو.